پښتو زمونږ ژبه، زمونږ ځان، زمونږ ژوندون دی. پښتو زمونږ دستور، زمونږ تهذیب او تمدن دی. پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي، پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي، پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي. دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده، د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده، کوټلې ده، فراخه ده او ښه په طول پوره ده. د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده. موږ ټول په دې پوهیږو، دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه، پښتو چې د خپلو عظمتونو ثناخوانه، اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما ښودلي، اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما ښودلي. د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دا تیږه دنیا ورته اوس نومونه وایي بیل بیل، څوک ورته دغه وایي سیز فایر وایي، او څوک ورته دغه چنده وایي، او څوک ورته مطلب چې اپالوجي وایي. دا ټول زما ایجادونه دي، دا زما د تهذیب پیداوار دی. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی. خو زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو. پردی ژبې د زده کي، خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي، چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي. په هر څه ښه پوره ده، خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم. یورپ د امریکا د که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. تر څو چې رسنۍ یعنی میډیا، تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تله نه کېږي، راشه اوس په لار شه. د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم، د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده، خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي، خو په زړه کې روګردانه. راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې کړو، راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو، ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره، ملاتړ وکئ، غیرت وکئ، راپاسئ ښه په نره. منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې، منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې، په شته مټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې، دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې. یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یې. ډېره مننه.